الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرش ارسل اليه في رجل من قريش وكانوا تجارا بالشام في المده التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ابا سفيان وكفار قريش فاتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمان قال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ قال ابو سفيان فقلت انا اقربهم نسبا فقال ابنه مني وقربوا اصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو في ذو نسب قال فهل قال هذا القول منه أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم خطوة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يقدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة تدخل فيها أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان كلهم سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يكون ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان قيل تخالف بشاشتهم القلوب. وسألتك هل يغفر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسول لا تغفر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضعا فتميها تلي. وقد كنت أعلم أنه خالق ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع تحية القلبي إلى عزيز دې پورې پرې ته بیا سبا وای. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. دا حدیث د هرقل بخاری شریف کې لس کرته راغلی او علامه عینی عمدة القاری کی وی سوار لس کرته ذکر شوی، 3 کرته تفصیلی ذکر شوی او دا نور اجمالی طریقې سره ذکر شوی، مختلفو طرقو مختلفو سندونو سره. دې حدیث شریف کې یو درې خبرو ته خیال کوئ.
یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کې هغه وخت کې د بادشاهانو او د حکومتونو تاریخی صورتحال سو دویم شرح او تشریح د حدیث او بیان د نکات په حدیث کی او بیان د مسائل و مستنبطه من الحدیث او دریم باس مناسبت د حدیث د باب بدء الوحی سره. اول بحث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدائش 601 میلادی کې شوه یا 601 میلادی کې د اپریل په میاشت کې د نبی علیہ السلام پیدائش شوه. دی وخت کې دوه حکومتونه غټ، یو د روم حکومت او یو د پارس سفر طاقتونه. د روم بادشاہ ته به قیصر ویلي او د پارس بادشاہ ته به کسرا ویلي. رومیان عیسایانو د آسمانی دین تابع او اهل کتاب، او فارسیان د کسرا رعیت د مجوس اور ته عبادت کاو. شپږ سوه لس کې نبی علیہ السلام ته نبوت ملاو شو، 1500 کې پیدائش شو، 610 کې میلادی کې دته نبوت ورکړې شو، مبعوث شو. 614 کې جنگونه شروع شو د رومیانو د فارسیانو د کسرا او د قیصر په منځ کې. کسرا والا غالب شو، د رومیانو نه ډیر ځایونه ونیول، ډیر علاقې ته قبضه کړي. دا خبر عربو ته هم راورسېده، مکې مکرمې ته. صحابه ډیر خفه ولی ځکه د صحابه فطری نظر دا په رومیانو، ځکه د دوی سره د توحید قائلینو اهل کتابو او د مجوسیانو د مشرکانو خوشحالی دا په مجوسیانو وه. هغوی ډېر خوشحاله و چې مشرکانو وګټله، جنګ یې وګاټ. دی وخت کې الله دا سورت دا آیاتونه نازل کړي دي: الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. رومیان خو غالب شوي دي په دې نږدې ځمکه کې، یعنی نږدې علاقې حجاز مقدس ته د رومیانو قبضه کوي، او د رومیانو نه نیولې وي فارسیانو، ایرانیانو. خدای وایي خو دوی به پس د مغلوبیت نه غالب شي. څومره وخت به په غلبې کې لګېږي؟ فی بضع سنین، سکم 10 کاله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کافر سره مشرکانو سره شرط ولګاو چې 2 کاله به شرطي چې دی به کامیابیږي، که کامیاب نشو نو زه به دا سیز در کوم، او که کامیاب شو تاسو به دا راکوئ. دی وخت کې شرط جایز و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر که رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ورشه شرط زیاد کا او ټیمم زیاد کا، ځکه قرآن کې خو بضع سنین راغلی او د بضع اطلاق خو زیاد نه زیاد په 9 کېږي، 9 کاله.
نو شرط بدل کا 9 کاله او شرط زیات هم کا. بیا الله تعالی رومیانو ته فتح ورکړه او کومې علاقې چې ته فارسیانو قبضه کړې وي هغه رومیانو بیرته ونیولې واپس او نور ځایونه ته هم ونیول. خدای غلبه ورکړه. دې وخت کې د رومیانو بادشاه هرقل و. دا مختلف نمونه و د بادشاهانو. د رومیانو بادشاه ته به قیصر ویلی او د پارس بادشاه ته به کسرا ویلی او د یمن بادشاه ته به طباع ویلی، د حبشي بادشاه ته به نجاشي ویلی او د مصر د بادشاه لقب به فرعون او داسې بلا ډېر لقبونه د هر ځای د بادشاهانو خپل خپل لقبونه. نو دې هرقل نظر منلی و که چرې خدای مونږ له فتح راکړه په ما دې دا نظري چې زه به د حمص نه بیت المقدس ته پیادل ځمه. د حمص او د بیت المقدس په منځ کې 4.5 کیلومتره مزل و. دا داسې وخت و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کړی او 6 کاله د هجرت تیر شوي وو او د کافرو سره ښې مقابلې او جنګونه او جهادونه شوي وو او بالاخره د حدیبیې صلح په 6 کال د هجرت شوی وه، صلح حدیبیه. نو چې د حدیبیې صلح وشوه جنگ بندي وشوه چې نه به تاسو په مونږ غرض کوئ مونږ به په تاسو نه کوو. 10 کاله د جنگ بندیز وشو. نبی علیہ السلام د دې موقع نه استفاده واخیسته، لرې لرې بادشاهانو ته خطونه ولیږل، ای ټولو خلکو ته د اسلام دعوت ورک. یو صحابي یا 2 یا جماعت به لیږه او بادشاه ته به خط لیږه. دحیه کلیبی رضی الله تعالی عنہ دا یو بهترین صحابي و او په ټولو صحابو کې ډېر ښایسته صحابي و. جبریل علیہ السلام بچ راته هم د دحیه کلیبی په شکل کې براته. کلیبی ورته ځکه وایي د بنو کلب قبیلې سره تعلق. نو دحیه کلیبی ته خط ورکا. د خط مضمون د حدیث کې وروسته راځي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فإن يدعوك بدعاءة الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين أو فإن توليت فإن عليك اسم اليريسين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دا پکی بند کئی دا نور کمزور ہے. دا خط ورولے گا. دا خط دا سی وقت کے ورور رسیدا چه هرقل پا دی سفر روان و دا حمص نه بیت المقدس او دا روم طول مشران هم ورسرا طول خلق ورسرا یو لوی قافله و. دا نجومو نه دا معلوم کړیو، دا نجومو دا علم نجوم نه چې یو سړی به پیدا کیږي او هغه به د دې علاقو ټول حکومت نیسي او بادشاهان به ټول ختمي او دا سړی به داسې ځای کې پیدا کیږي چې هغه ځای کې به خلک سنتي کوي. هلته سنتونه ډېر رواج نه او عربو به سنت کاو ځکه سنت
دا سنت ابراهیمی دی، ابراهیم علیه السلام طریقه. نو هرقل تپوسو کو چې دا کم خلق دي چې سنت کوي. عرب چا نه پیژندل چې عرب هم د ځمکې په مخ یو مخلوق شته. عربي چام نه پیژندل ځکه شاړ وطن او مکه او مکرمه او مدینه منوره او غرونو منځ کې دې طرف ته حکومتونه هم نه راتله. چا دا سوچ هم نه کو، نه کسرا او نه قیصر چې مونږ دا لاندې کو زمونږ د حکومت دله. نور ځایونه به یې نیول او دې ته چا توجه هم نه کوله، علاقه غیر وه. چا ورته وویل چې حجاز مقدس علاقه هغه خلق سنتي کوي، سنت. په دې وخت کې دهیه کلیبي د بصرا مشر ته دا خط ورکړی و او هغه ورسره سړي کړي وو. هرقل ته راورسېده چې دا خط یې ورکړ، ویې کتو ورته چې تاسو د کوم ځای وایي؟ مونږ د عربو وایي. خو سنتي کوئ؟ وایي او بس خبره خلاصه. اوس یې وویلې تاسې بار وګورئ چې نور څوک شته که نه د عربو. نو دې وخت کې د عربو یوه قافله راغلې وه د تجارت، د ابو سفیان په مشرۍ. ابو سفیان لا مسلمان نه و دې وخت کې، د قریشو مشر و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې د حدیبیې کومه معاهده شوې وه، د ابو سفیان دستخط کړی و، دی د مکې مشر دی. نو هرقل وویلې ابو سفیان کم یو مشر دی او کم یو دا چا چې دعوه د پیغمبرۍ کړې ده ته په نسب کې کم یو نږدې دی؟ نو وایي دا دی. ابو سفیان ورته زه یم. ابو سفیان ورته په نسب کې نږدې و ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو هاشم سره تعلق او د ابو سفیان بنو امیه سره تعلق او دواړه قریش. نو وایي ته مخکې کښېنه، دی مخکې کښېنه وایي او دا نور ورپسې نږدې شاته کښېنه وایي. که دی دروغ وایي زه ترې تپوسونه کوم، بادشاه ورته وایي، نو دا نور به وایي چې دی دروغ وویلې. هلکه پرې پوه شي نو دوی په مخکې به دروغ نه وایي، دا نور ورته نږدې کړي. ځکه ځان له ځای کې خو سړی هر قسمه دروغ وایي، خو چې شاته درپسې خلک ناست نو بیا څوک دروغ وایي. نو دا تپوسونه چې دی حدیث کې راځي دا دغه ته تپوسونه کوي هرقل، نسب یې څنګه دی او پلار نیکه بادشاه تیر شوی که نه، او دی ورته ښه صحیح بیان کوي. بیا ورته وایي کله خیانت کړی وای نه، وایي زمونږ ورسره یو وعده شته دی، حدیبیې وعده ښیي، نو پته نه لګي چې دې کې به دی څه کوي. وایي نور مې وسه نه وه چې دروغ خبرې وکړم او زیاته ورپورې وتړم، دا مې ویلې چې اوس یې پته نه لګي چې اوس به موږ سره څه کوي. او ابو سفیان وایي که دا ویره نه وی چې دا خلک به بیا ما نه دروغ نقل کوي چې ابو سفیان دې ځای کې دروغ وویلي، که دا یره نه وی نو ما به بلا ډېر دروغ ویلي وي. دې نه معلومیږي چې جاهلیت زمانه کې هم دروغ عیب و، چې بیا به په ما عیب لګوي چې د دروغ وویل. نو ښه جوابونه یې ورکړي دي. نو هغه مطمئن شه هرقل ورته وویلې دا تا چې څه وویلې که چرې داسې، نو په خدای مې د قسم چې دا نبي دی، د کوم وعده چې شوې ده او کم ته چې مونږ انتظار و او دا زه پیژنم، ما ته پته وه چې داسې به نبي راځي، خو زمونږ دا خیال نه و چې تاسو کې به راځي. صحیح ده. که زه خدای دته ورسولم نو زه به د قدمونه وینځمه او دا یاد ساتئ چې دا داسې وخت به راشي چې دا زما خپې په کوم ځای لګېدلي دي او ایښي دي، دا علاقه به د دې نبي په قبضه کې راځي او حکومت کې به راځي. تاسو پرې پوه شئ. نو دوی هم حیران شو، دوی خو د نبي علیه السلام سره دشمنانو. چې بار راووته ابو سفیان دې ملګرو ته وایي د ابن ابي کبشه، نبی علیه السلام یې یاد که چې د ابن ابي کبشه حال خو دومره لوی شوی دی چې دا غټ غټ بادشاهان هم ترې یریږي چې دا ځای به نیسي. بیا هرقل خلکو ته وویلې د خپلو ملګرو ته
چې دا حق نبی دی او راځئ که د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ چې ټول په ایمان راوړو. خلکو شور شغب جوړ کړ چې نه پلار نیکه دین نه پرېږدو. دهیه دی ویستل چې تاسو بار وځئ. دهیه سره سړی ولېږه چې پلانکي ځای کې زمونږ غټ عالم دی، هغه له ورشه بیا راشه چې هغه څه وایي دا قیسې ورته وکړه. دهیه کلیبي چې هغه عالم ته ورغی دا قیسه یې ورته وکړه. هغه ورته وایي قسم دی چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی او رښتینی دی او زما په ایمان دی. هغه خپلو موریدانو او شاګردانو راونیو او بس ایسته شهید که مړی که ختم یې. دهیه کلیبي بادشاه ته راغی ورته ویلې چې هغه خو وویلې چې دا د رښتیا پیغمبر دی، خو هغه خلکو راونیو او مړ یې که. نو هرقل ویرېده چې زما هم دقه حال جوړېږي. نو خلکو ته یې وویلې بیا چې راځئ چې ایمان پرې راوړو که د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ. خلکو بیا شور جوړ کړو. درباریانو درباري ملایان هغوی شور جوړ کړ چې نه. نو هرقل ورته چې تاسو غلي شئ. چې غلي شئ آفرین، تاسو خو په خپل پلار نیکه په دین باندې ډېر ټینګ یئ ماشاءالله. ما خو به تاسو امتحان کاو چې تاسو د پلار نیکه دین پرېږدئ که نه پرېږدئ. تاسو خو د پلار نیکه د دین سره ډېره مینه ده، نه پرېږدئ. شور هم جوړ کړو بس ایمان پرې نه راوړو. دې کې هرقل دقه شان پاتې شه د حکومت د وجې نه ایمان رانه و. خو دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط قدرداني وکړه. الله تعالی دنیا کې ډېر عزت ورکړه. 21 کاله په دې حکومت وکړو. او کسرا د ایران بادشاه خپل نوم یې پرویز و. دته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط پر هغه سیریک نبی علیہ السلام خبر شوی خدایا داسې ټوټه ټوټه کې لکه زما خط یې چې ټوټه ټوټه کړی. خدای ټول ټوټه ټوټه کړه. زوی پې راپاڅېد او دی مړ که زوی بادشاه شي. او بیا غټې قیسې پکې جوړې شي خو هغه حکومتونه ټوټه ټوټه شو. بیا زمانه راله عمر رضی الله تعالی عنہ چې خلیفه شه د دې دوو طاقتونو سره مقابله وکړه. په یو وخت کې لکه امریکې او روس سره چې چا جنګي نو دواړه غټ طاقتونه یي. نو دواړه سره په یو وخت کې جنګ وکړو. الله تعالی مسلمانانو ته په دواړو فتح ورکړه. روم هم د مسلمانانو قبضه کې راغی او ایران دا د فارس دارالخلافه و دا هم د مسلمانانو قبضه کې راغله. مسلمانانو رقبه وسیع شوه. 2,53,000 مربع میل ځمکه د عمر رضی الله تعالی عنہ قبضه کړه. او 10,00,000 مربع میل ځمکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې د مسلمانانو قبضه کې وه. او 10,00,000 مربع میل ځمکه د عثمان رضی الله تعالی عنہ زمانه کې قبضه شوه. ان تر مرکزی ایشیا، ایران، اصفهان، کابل دې ځایونو پورې د عثمان رضی الله عنه زمانه کې اسلام او د اسلام فتوحات را ورسېده. او بیا د هغې نه 10 داخلي جنګونه شروع شو د علي رضی الله عنه د معاویه رضی الله تعالی عنه په منځ کې. د هغې نه 10 کاله وروسته په 15 هجري کې سند او مطلب دې خوا دا علاقې ونیولی شوې. په دې کوواټ بنو وزیرستان دې علاقو باندې د افغانستان نه صحابه راغله پېښور ته راننوتل او څه په دره خیبر باندې راغله. درې خیبر پېښور ته راغله. پېښور هم فتح شه په 15 هجري کې. اصحاب بابا نوم د سنان ابن سلمه ابن محبق الحذیلی رضی الله تعالی عنہ د ابو داود شریف کې نوم راغلی دی. د چې کوم دی پېښور فتح کړه په 15 هجري کې. او کابل عبدالرحمن ابن سموره فتح کړی دی. او هلته د صحابه کرامو قبرونه دي. شهدا او صالحین ورته وایي. شهدا او صالحین دا د صحابه کرامو قبرونه دي. او څه صحابه کرام په مرکزي ایشیا کې دفن شوي دي. نو دا علاقې چې کوم دی د مسلمانانو حکومت کې داخله شوې. نو هرقل د ایمان نه محروم شو
ګورئ وبي قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله ابن عباس اخبره عبد الله ابن عباس خبر ورکړی دا عبد الله ابن عباس د ابو سفیان نه روایت کوي. ابو سفیان بیا مسلمان شه. کله مسلمان شه؟ د فتح مکې په شپه باندې سبا له مکه فتح کېږي دی مسلمان شه. دی مشر د نبی علیه السلام څخه و د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه پلار دی او د لور ام حبیبه د نبی علیه السلام بیبي وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کوله مکې له نږدې شه نو اهل مکه پوه شو چې موږ نور جنگ نشو کولی. نبی علیہ السلام مختلفې دستې تیارې کړې څه د هغې لارې نه مکې ته داخل شئ څه د هغې لارې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کومه لار ته نه د ده سره یو عظیمه دسته وه. ابو سفیان امن طلب کړی عباس رضی الله تعالی عنہ سره لاره جوړه کړې وه د نبی علیه السلام د تره سره. عباس رضی الله تعالی عنہ په یو ځای ودرولی و او دا قافلې بدلې دا د چا قافله ده دا د چا قافله ده دا. اخره کې نبی علیه السلام ته دا سر یې داسې په دې اس باندې سورو سر یې ښکته کړی و. عاجزه یې اظهار یې کوه چې علوه ونه شي. وایي دا څوک دی؟ وایي دا مې وراره دی. وایي خدای خو درته لوی شان ورکړی. وایي خدای د دې نه لوی شان ورکړی چې نبوت دی. عباس رضی الله عنه ته وایي ما ته امن راوایي تاله مې امن درک. خبره خلاصه. عباس رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی چې خلکو سره به څه کوو. تاسو به خبره پوه شئ که به پوه نه شئ. سعد ابن عباده د انصارو صحابي و. هغه اوازونه کول الیوم یوم الملحمه، نن د جنگ ورځ د موږ به تاسو سره ګورو سرمن به درنه وباسو. نو د مکې والا خو خفه شو چې دا به اوس موږ سره څه کېږي. نبی علیه السلام چا خبر که چې هغه داسې وایي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه نه جنډه واخیسته، د انصارو جنډه د هغه سره او د هغه زوی له یې ورکړه، ورته ته شاته شه د هغه زوی ته یې ورکړه. نبی علیه السلام اوازونه کول الیوم یوم المرحمه، نن د رحم او د شفقت ورځ ده، هېڅ پروا مه کوئ. نبی عباس رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د خلکو سره به څه کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آواز وکړه پکې ولګوئ زما په خیال چې بجلی به صحیح شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آواز وکړه چې دا من دخل المسجد فهو آمن، څوک چې جومات ته داخل شه مسجد حرام ته هغه ته امن دی. عباس رضی الله عنه ورته وایي جومات خو ورکوټی دی ټول پکې چېرته ځایږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې ځان پسې د کور دروازه بنده کړه فهو آمن. بیا یې فرمایل چې د دغه نه لږ څه خصوصیت ورکړه ابو سفیان ته چې دی خوشحاله شي، مشر دی. وی ومن دخل دار ابي سفیان فهو آمن، د ابو سفیان کور کې چې چا پناه ونیول هغه هم بچ دی. ابو سفیان ته اعزاز ورکړ. بیا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کدا د لارې داخل شه، کدا لاره د اوس هم شته چې لاړه اول کعبې دروازه یې کولاو کړه، یو څو رکعته مونځ یې وکړه. بلال رضی الله تعالی عنه بلال رضی الله تعالی عنہ وخیجاو چې ته د کعبې سر ته وخیجه او اذان وکړه. د کعبې سر ته وختو او د توحید او د رسالت آوازونه بلال رضی الله تعالی عنہ په خپل مؤثر آواز سره وکړه. تاسو یقین وکړئ چې دا به څومره ښایسته ورځ، اسمان به څنګه دا نظاره کتله چې بلال رضی الله تعالی عنہ هغه ظلمونه ورځې، هغه د ستمونه ورځې او آخره کې بیا د بیت الله په چت ودرېږي. یو حبشي غلام اسلام دومره عزت ورکو او جاهلیت کې دومره بې عزت هغوی ګڼه
چې یو حبشي غلام د کعبې په چت ودرېږي، الله اکبر اوازونه کوي. را کوز شو، نبی علیه السلام بیت الله ته ننوتو. بیت الله نه چې راووتو، بار دنیا خلک ولاړ دي، اهل مکه او صحابه کرام. خلکو ته تپوس وکړه ته به موږ سره څه کوې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستاسو څه توقع ده چې زه به تاسو سره څه کوم؟ نو دی ورته په ډېره خواره او نرمه لهجه کې ویلې ته زمونږ رور یې او زمونږ وراره یې، تا نه زمونږ داسې توقع ده لکه یو وراره چې د تره سره څه کوي. دی وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او ورته ویې فرمایل زه د خدای په نوم انتم الطلقا، تاسې ټول آزاد یئ او زه تاسو ته نه ویم مګر هغه خبره درته کوم چې کومه یوسف علیه السلام ورونو ته کړې وه. یوسف علیه السلام ورونو ته څه ویلي وو؟ یوسف علیه السلام ورونو ته ویلي وو چې الله دې تاسې وبخي، لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو هېڅ ملامتیا نشته، یغفر الله لکم، خدای دې تاسو وبخي. بیا د څو ورځې وروسته بیا د طایف غزا او د اوتاس او د حنین جنګونه جوړ شو. نو په دې کې ابو سفیان بیا د نبی علیه السلام سره لاړ شریک شي. بیا په ډېرې غنیمتونه راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم 400 اوقیې سره زر او 100 خان ابو سفیان ته ورکړه. 100 خان به ورکړه، 1000 ګډې به یو سړي ته ورکړې، 200 ګډې لکه دا ویسه بلا غنیمتونه او دا ویسه دا دې ته به مؤلفة القلوب ویلې. تاسو مؤلفة القلوب ویلې نوي چې ایمانونه راوړي وو، هغوی له به دا شیزونه ورکړو. هغوی چې دا ولیده چې دنیا بادشاه دومره ورکړې کولی شي، ته خو دنیا په زړه کې سره دنیا شته نه، نو دا نبي د ایمانونه مضبوط شي. نو انصارو دلته ځان سره دغه راغلی چې وګوره ټولو خپلوانو له څیزونه ورکړه او موږ له یې هېڅ هم رانه کړه. بعضې پکې وو چې سختۍ خو ورسره موږ تېرې کړې، ځای موږ ورکړه او شهادتونه او زخمونه موږ تېر کړل او تکلیفونه، او اوس چې خپلوانو ته څیزونه ورکوي قریشو ته موږ له هېڅ هم نه راکوي. بعضو پکې دا خبرې وکړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي تاسو انصار دی یو ځای ته راجمع شي چې نور څوک پکې نه، یو مهاجر بم نه، ټول انصار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغه ټول انصار راجمع. وایي بل څوک خو به نه، وایي یو سړی موږ سره دی زمونږ خوریه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل خیر دی ابن اخت القوم منهم، خوریه د خلکو د دوی د قبیلې سړی، دا پردی نه دی، دی خیر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصارو ته بیان وکړو، وایي انصارو زما تاسو سره محبت دی، که خلک یو صحرا طرف ته روان، یو انصار بل صحرا طرف ته رواني، زه به هغې صحرا طرف ته ځم چې کوم ته انصار روان دي. او که لولا الهجرة لکنت رجلا من الانصار، که هجرت نه وی هم زه به ستاسو نه وی، تاسو یقین وکړئ چې زه به ستاسو نه وی. او محبت د انصارو دا د ایمان حصه ده. او بیا یې ورته انصارو ستاسو دا نه ده خوښه چې چا ځان سره اوښان روان کړي او چا ځان سره ګډان روان کړي او چا ځان سره سره زر روان کړي او چا ځان سره سپین زر روان کړي او تاسو ځان سره محمد رسول الله روان کړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي د دې نه مخکې د خوشحالۍ جړه معنی ولیدلې، انصارو په چغو جړل چې زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ دی. نو ابو سفیان بیا په 22 هجري کې وفات شو. د هجرت په 22 کاله یو سترګې په یو جنگ کې ختمه شوه، بل سترګې په بل جنگ کې ختمه شوه او 22 هجري کې وفات شو. د 88 کالو په عمر باندې دی وفات شو. نو دا حدیث عبدالله ابن عباس د حضرت ابو سفیان نه روایت کوي او د ابو سفیان نه صرف هم دقه حدیث روایت دی، په ذخیره د احادیثو کې دته نه بل حدیث نه دی روایت. بس